اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمون په ملک درنو شولا عمران خان مارچ شو اور حکومت هغه باندې ګیاسو ګیس اور لاٹھی چارج اور هوایی فائرنگ هغه کې بچیان هم زخمی شو. په هغه کې د ملک ته نقصان هم ورسېد، کاروبارونه بند شو، په لکاو روپو هغه ته ملک ته نقصان هم ورسېد. د هغې نه وروستو پردۍ ګاډۍ وسوله، په هغې کې سرکاري کوم املاکو هغه ته نقصان ورسېده. پی ټي آی ورکر راوړه په دې ګرمۍ کې د هغه ته. آخر زه دا تپوس کول غواړم د ټولو حکمرانانو نه، آیا دا عمران خان دوباره راځي د پاکستان برابرېږي؟ آیا زه دا بیا تپوس کوم چې دا عمران خان نه دا نواز شریف ته دا د پاکستان د حالات سمولی شي؟ د پاکستان حالات دی نشي سمولی. د پاکستان حالات دی ځکه نشي سمولی چې د پاکستان د غلامۍ نه تر هغې پورې نشي ازادېدلی چې څو منېڅو پورې د کفارو قرضه په مسلمانانو باندې شته دی، په پاکستان باندې شته دی. څنګه ځان د امریکې د غلامۍ نه خلاصوي؟ په روډو چغو، په کنځلو په سیاست، یو بل د بدو بېناګانو باندې، یو بل د مور خور په یادولو باندې. دې ته سیاست نه وایي. سیاست دا ده چې تاسو خپل قوم، تاسو خپل عوام بچ کړئ. چې کوم مصیبت د سریلنکا غونې حالات په خپل اوازونه کوئ چې په موږ باندې د سریلنکا غونې حالات را روان دي، چې په موږ د سریلنکا حالات را روان دي، د دې مقابله به څوک کوي؟ ته په خپله د عمران خان په خپله په کرسۍ پسې لیونی، زرنرداري خپل په کرسۍ پسې لیونی، شهباز شریف خپل په کرسۍ پسې لیونی. موږ به د چا نه ګیله کوو؟ دا کرسۍ د رسېدل اگر د غلامۍ نه خلاصېدلي نو چې کوم ورته ورسئ، خو موږ د دې غلامۍ نه خلاص کړه. اصل غلامي چې کوم نه د آی ایم ایف قرضې دي چې کوم موږ له ورکول دي، چې کوم زموږ ساونه بند کړي دي. داسې زما وروڼو د هغه نه راځي. زما خپله نظریه، زما خپل یو سوچ دی. زما خپل سوچ دا دی چې بی تاسو غټ لیډران اپس کې کېنئ، یو ځای باندې کېنئ، مشوره وکړئ چې یار د پاکستان د دې قرضو نه څنګه خلاص کړو، پاکستان د غلامۍ نه څنګه خلاص کړو، پاکستان د امریکې د آی ایم ایف د دې ټولو ملکونو د قرضو نه څنګه خلاص کړو. دا خلاص کړئ نو حقیقي ازادي دا ده. دا ازادي نه ده چې نواز شریف لرې کې عمران خان راولی. په چهره بدلولو باندې تبدیلیانې نه راځي. د یو مولا، د یو عمران خان، د یو زرداری، د یو نواز شریف د بلاول په جلسه کې ما دا وانه وړه چې د مازدیګر بانګ وویل شو مسلمانانو راځئ، موږ مسلمانان د الله پاک نه په ژړا شو، راځئ مونځ وکړو، او په ژړا شو د الله پاک نه وغواړو چې الله پاک موږ د دې مصیبتونو نه خلاص کړي، موږ د امریکې نه خلاص کړي، د ایم ایف د قرضو نه خلاص کړي، د ګارې پټرول او د ګرانې ډالډې د ګرانې دغه نه خلاص کړي. موږ به څوک خلاصوي؟ موږ به الله پاک خلاصوي. الله موږ پرېښی، موږ په عمران خان پسې منډې وو، موږ په ایم ایف پسې، په امریکا پسې منډې وو. خدای ومنئ، لږ ځان وپېژنئ عوامه. زما ټولو ته دا درخواست دی، وروره خپل ځان وپېژنئ. غټ خلک چې پاکستان یې سړی یو روپۍ جمع کړي، یو روپۍ یو کس جمع کړي، په سر پسې یو روپۍ جمع کړي که نه، نو پاکستان 25 کروڑ روپۍ روز جمع کولی شي. پاکستان بیا هم قرضدار دی. یا د خدای بندګانو، پاکستان ټول نواز شریف نه دی خوړلی. نواز شریف نه نور غټ غټ ډاکوان پراته دي. آخر که ډاکوان پراته دي، آخر هغو نه پیسې ولې نه وصولوئ؟ حکومت تا سره دی، فوج تا سره دی، پلانکی تا سره دی، پولیس تا سره دی، رینجرز تا سره دی، حکومت ستا دی، څوک په تا خلاصوي؟ دې لپاره به بل بادشاه راځي، یا به د دې نه دا بل غټ طاقت میلاویږي. 4 کاله حکومت شو، ملک ته څه ترقي میلاو نه شوله بغیر د دلدل نه، په فساد نه، د جړ نه، د کنځلو د سیاست نه. موږ ته نور څه میلاو شو؟ موږ ته نور څه چی نه دی میلاو شو؟ موږ یو غریب تاجران یو. الله ومنئ، په موږ باندې خپل رحم وکړئ، پوه شئ، او زموږ د دې مصیبتونو نه خلاص کړئ. یو شئ، یو قوم جوړ شئ، په یو ټیبل کېنئ. د ټولو نه مخکې چې کوم دی د ملک د قرضو نه خلاص کړئ. عمران خان تا ته هم ویم، زرداري تا ته هم ویم، شهباز شریف تا ته هم ویم، زه ټولو ته ویم چې ملک د قرضې نه خلاص کړئ. بیا په کرسۍ باندې جنګېږئ، بیا به حکومت کوئ. حقیقي ازادي دې ته نه ویل کېږي. حقیقي ازادي دا ده چې د پردو د قرضو د مصیبتونو نه ځان خلاص کړه. نن غریب سړی مړ کېږي په 500 روپۍ، 400 روپۍ هغه دیاړي اخلي، 500 روپۍ کیلو ډالډا ده، ډالډا به ویسي، بیا ماښام د ډالډې هغه به ډالډا ګوټي. ظلم مه کوئ.
ځان د سود د کاروبار نه خلاص کړي. پاکستان نن ټول په سود چلیږي. پاکستان کې په پیسې کې به څه برکت راشي؟ که پاکستان په پیسو کې به داسې برکت راځي چې موږ ټول کاروبار په سود باندې کوو. پاکستان نور موږ روغ په سود باندې چلو. موږ مسلمانان یو. الله پاک ویلي سود حرام دی. سود اخیستلو والو دوزخي دی او سود ورکولو والو دوزخي دی. ولې ځان دوزخ ته تللی د دنیا دپاره؟ زمونږ لپاره زنده مثال چې د مدینې ریاست جوړوي، زنده مثال زمونږ لپاره افغانستان دی. 20 کاله افغانستان ولګېده بغیر د اټم بمه، بغیر